بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یقینا زه د پورا اهل سنت والجماعت علماء دیوبند طرفنا حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه ته په دغه عظیمه فتح باندې مبارکباد پیش کوم او الله رب ذوالجلال دې شیخ صاحب دې د غستړي او دغه مهنت چې کومه وکړو او دغه په ذریعہ الحمدلله تمام مسلمانانو خصوصا پښتنو ته حق واضح شو. الله رب ذوالجلال دې په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي. یقینا د شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه دغه پراخ دلی و چې د عبدالخالق مفتوغ انت کې سړی ته شیخ صاحب د مناظرې لپاره تیار شو. ځکه چرته شیخ صاحب علمی حیثیت او اوقات او چرته عبدالخالق مفتوح هغه اوقات چې غریب دوه الفاظ د عربی نشي ویلې او شیخ صاحب دلته د وړې دورې انت کې د عمر لوی اسباق پیریډونه هغه په یوازې باندې 1215 طلبه ته به یک وخت پړاوي. نو یقینا زخو په عامه معاشره کې اوسوک د دې منلو ته نه دي تیار. خو دغه شیخ صاحب پراخ دلی و چې هغه دغه سی او کمزوري سړی ته شیخ صاحب تیار شو چې بالکل تاسو سره ځکینم د حق د پاره. به دریم نمبر کې کومه ټلیفوني مکالمه وشوله نو یقینا پاغي سره ټول مسلمانانو ته حق کار شوی او قسم دې راغینه پس د څه قسم مناظرې ضرورت نه و مقه مناظرم کافی و او پاغي سره چا ما چې په اول ورځ باندې واورید نو ما عبدالخالق تر دینه پس خودکشي کول پکار دی بیا د مناظرې نوم نه دی غستل پکار. خو بس شرم مې یو شی چې که زه عموما ملګرو ته هم شرم کې ګډوره وي خو په دې پسې بچي وهلې وي. اوس بیا راغینه پس سالسان را لا واغوي خبره وکړه دا غینم دی وروګردانی وکړه. بل بیا مرچون کې دغه خلک همیشه د خیانت د دوکي عادت دیو بل ورځ چې کوم بیا دوکه وکړه میډیا ته یو جعلي کاغذ جوړ کو مونږ سره هم دغه سمخ کې دیو یو ځل مناظره جوړه شو دیو مونږ سره دسخطونه وکړه به اصل کاغذ پټ کو یو بل جعلي کاغذ ول کو التزام دسخط وکړو او خلکو ته ویل دا د کړل دي. نو دغه سپورونم دی وکړه چې خپل طرف نه دسخطونه وکړه او کاغذ ورکو او یقینا شیخ صاحب هغه ټول خلکو وکړه چې شیخ صاحب کسان ورته ورولېګل شاګردان ورولېګل د ټیم او د زید تعین لپاره دیو د ټیم او د زید تعین په ځای باندې هغه نوري خبري ورسره شروع کړي خبره بل طرف ته بوتله به د ځان کاغذ ورکو چې زمونږ طرف نه زم مقرر دی وخت مقرر دی رن کې چې نو مقرر به د شیخ صاحب دغه پراخ دلی چې د غوي مدرسې ته د غوي په ټیم باندې بیا ورتل یقینا دغه یو د سجرات ته چې د مناظرو میدان کې زمونږ کابیرو کړه دي مولانا حسن چاندپوري صاحب رحم الله مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحم الله چې یو ځل د بریلیانو سره مناظره واغه زمانه کې نو مناظره دیو کینسل کړل د حکومت په ذریعہ سره او به دا ورځي د پاره غټي پوسټري چاپ کړي فتح موبین کانفرنس مولانا منظور احمد نعمانی رحم الله په مقرره تاریخ باندې ال تور غیر غوي فتح عظیم کانفرنس کې شریک شو ورته ول مناظره تراغله تاسو فتح موبین کان نو شیخ صاحب یقینا غیات تازه کو دیو بنن جلسه جوړول چې را دیو تختیر او مونږ راغلی د ځان نه یو میدان سجاو کو نو یقینا دغه یو د څه جرأت چې مولانا منظور احمد نعمانی صاحب ملاقات یو ځل بیا تازه شو او شیخ صاحب دغه مدرسې ته ورغه ال تبیا غوي پولیس راغته اوس په میډیا باندې ما یو خبر وچلو وکړو چې دی وای د شیخ صاحب او دغه ملګرو نامخله چې دیو پولیس ته اطلاع وکړه نو چې تاسو یو سړی مدرسې تم درشي ال ته در سره خبره کوي استاد مدرسې تم پولیس مونږ راوخته نو یقینا داخله صرف د دوکې د کنزلو د دې سيزونو عادت دي دیو کلم مناظره نه کوي صرف دروغ او غلطي پراپګاندا او غلط قسمه خبرونه نشر کول. نو یقینا چې شیخ صاحب فتح د اهل حق فتح ټول دنیا وکړه زره دغه مبارکباد د پاره شیخ صاحب تدل تراغله مدرسې ته او د ټول اهل سنت والجماعت علماء دیوبند طرفنا شیخ صاحب ته مبارکباد وایو او د الله تعالی نو دعا کوي چې الله رب ذوالجلال د دې د غستړي چې د مسلسل 2-3 هفته وشوي الله خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او شیخ صاحب ته مونږ ډاډ ورکو مونږ تاسو کشران یو تاسو زمونږ مشران یې ان شاء الله ولې چې کلم دغه سي خلک مونږ کشرانو ته پرېګري دغه تاسو د دې اهل نه دي چې تاسو ورته جواب ورکړي یا تاسو ور سره کېنئ یقینا دا د سې زموږ سره کله مناظرې نو مونږ ته د شرطونه لګي کله راته شیخ ادریس صاحب براولي ثالثي د پاره کله یو قسم شرط کله بل قسم نو دغه سي شرطونه لګي د دې مطلب دی چې مناظره ونشي نو یقینا دا د شرط چې مونږ ته نور کله شیخ ادریس صاحب براولي
نو شیخ صاحب ور سره کېناستو یعنی هغه شرایط چې دیو غوښته هم هغه سی ډیر لوی شیخ صاحب ور تراغه وغور ته کېناستو بیا هم دیو مخې ته رانغله نو یقینا چې در دیو هغه خلکو تخکاره شو چې دیو غلط قسمه شرایط ټول عمر لګي او به کینی نه الله مخکیم ذلیل کړي او دا ځل بیا ذلیل شو الله دې دغه اهل بدعت کې هدایت قسمت کې نه هم دغه ذلیل لري جزاکم الله خیر